اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. زه حکیم زاهد ابن جعفر طلحه دواخانه نوشهره کینټ نه. نن چې زمونږ کومه موضوع ده نو دا د زیاتره دا د سړو یا د هلکانو کوم چې تقریبا د 15 سال نه بره کسان وي د هغې په تشو متیازو چې کله یورین تشې متیازې وکړي د هغې کترې راځي یا د منې کترې راځي. نو د دې وجوهات څه وي دا ولې راځي او آیا د دې نقصانات وي او که نو زمونږ نننی ویډیو د دې دپاره ده انشاءالله تعالی. هغه کسان چې کوم کسان مانځه دپاره هر ټایم کې وضو کوي هغوی ته هم دا تکلیفونه نو دا ولې وي دا یاد ساتئ. دا هغه کسانو ته کېږي چې د کومو کسانو د معدې تکلیف وي چې د کومو کسانو خېټه ډېره زیاته سخته وي عموما یې خېټه سخته وي ډکې متیازې یې صحیح نه کېږي او ګیس یې ډېر زیات جوړېږي نو د هغې د وجې د تشو متیازو دا کترې راځي او چې لږ زور د پاخانې په ټایم کې ولګي نو هغې سره دغه سپینه کتره هم راځي. نو دا یاد ساتئ چې ړومبې دا کسان دي د کترو علاج نه کوي دوی به د معدې اصلاح کوي او د معدې دپاره به خوراک کوي. خلک دې دپاره بیا بهتر څیز دا دی چې د کومو کسانو دا کترې زیاتې وي او خېټه یې سخته وي نو دوی دي تور مرچ د دوی پوډر کي او هغه ځان ته په هره ترکارۍ باندې لږ شان اچي نو هغې سره به د دې کترو هلکه شان ګزاره کیږي. که خېټه یې ډېره زیاته سخته وي نو د دې په باره کې زما یو بله ویډیو شته چې هغې کې ما عموما کسانو ته دا ویلي چې ستاسو خېټې ډېرې زیاتې سختې وي نو سنامکي 50 ګرام والی او 50 ګرام د تیزپات پاڼې دا دواړه پاڼې دي دا دواړه پوډر کې د چمچ 4 حصه دا سټارټ کې دې سره به ستاسو د تشو متیازو دا کترې ختمیږي. دغه پوډر به ستاسو د معدې اصلاح وکړي او دا تور مرچ دا به ځان ته په ترکارۍ اچوئ او کله کله 3-4 ورځې بعد په یو ګلاس پوی کې د جوار د دانې عمره کورکمان خپل به پوډر کې او هغه به استعمالوي په پیو کې به جوش کې چینی حسب ځای کا چې د کومو کسانو شوګر نه وي ا د استعمالي دا شکایت به الله تعالی ختم کړي. هغه کسان چې د کومو کسانو د منې کترې راځي هیڅ بیسه لکه ځینې داسې وي چې هغوی څه ډرامه وګوري یا څه فوټوان داسې وګوري نازیبه شان فوټوان وګوري او هغې سره کترې راځي نو دا بیماري نه ده. یا یو کس دی هغه بار ملک دی او هغه خپلو کور والا سره خبرې کوي نو په هغې کې د ده نه که دا لږې شان کترې ځي نو ګورې دا بیماري نه ده. دا که تاسو هر ځای ته لاړ شئ که ډاکټر وي که حکیم وي که هومیوپیتیک وي او اوهو دا د کله نه دی او څونه به دا دروغ وي. دا یاد ساتئ دا د غلط خیال وجه نی لکه چې هر کله ستا په وجود کې دا الله تعالی یو نظام جوړ کړی چې کله ستا په ذهن کې د سکس خیال راغو هغه غلط او سم نه لکه کور سره چې سړی ناست یو غلط خیال نه کنه د سکس خیال چې ستاسو کله هم په ذهن کې راغو نو دا یاد ساتئ دا اوبه د هر چا نه راځي دا د هر چا نه راځي که ته کور سره خوا کې ناستې او که په ټلیفون خبرې کوې نو دغه بیماري نه ده او نه دې سره څه فرق راځي. عموما خلک وایي راکیم صاحب زموږ سره ملا خوږېږي دا ستاسو د دې خیال د وجې خوږېږي چې اوهو زما نه دا دونه زیاتې کترې لاړې نو دې سره زما ملا خوږېږي. دغه خیال ختم کې دا بیماري نه ده. بیماری هغې چې تا نه کور والا سره خبرې کړي نه داسې ستاسو خیال کې راغلي او د سحرې یا د یورین په ټایم کې آغاز کې ستا نه سپینې اوبه لاړ شي دا بیا جریان دی بیا د دې علاج کول پکار دی. دا د منې کترې بیل شوي او جریان بیا بیل شي جریان کې بیا نری ملام خوږېږي کمزوري هم راځي او مردانه طاقت هم کمیږي. نو هغه کسان چې د کومو کسانو د تشو متیازو دا کترې راځي د هغې نسخه هم تاسو ته مخوله تور مرچ به لازمي استعمالوي ځان سره په ترکارۍ باندې او بله دا ده اخري کې اوبه بالکل مسکې چې هر کله تاسو روټۍ وخورئ هغې کې اخره کې اوبه مسکې او بل داسې چل کوئ چې عموما کوشش دا کوئ چې د کومو کسانو سره خېټې هم غټې وي د دې د وجې خېټې هم غټې نو هغوی زیره شین لاچي او کاږه د دې کعبه ورسره سټارټ کړي الله تعالی به خپل فضل کوي. بیا هم که چاته څه تکلیف یا څه قسم مسله وي نو زما نمبر چې کوم دی د وټسپ نمبر 0333 91 38 479 دویم نمبر چې کوم دی هغه دی 0311 93 55 042 په دې تاسو رابطه کولی شئ. طبي لحاظ سره به انشاءالله تعالی تاسو ته موږ بالکل رښتیا مشورې درکوو. السلام علیکم.